بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شريف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. زمان خوگ اسلام عزت مند مشرانو کشرانو دوستانو رونو په بعضی جمعو کې راته زه د قرآن عظیم الشان د بعضی سورتونو معنا مقصد او خاصیت بیانوم او خصوصا هغه سورتونه چې عام طور منګ او تاسو او زمنګ ائمه حضرات په دې مانځه کې وایي. نو مقصد می دی کې یو د درې خبرې وي. یو مقصد خو می دا وي چې دا قرآن عظیم الشان الله رب العالمین زمنګ او ستاسو د هدایت او د کامیابی د پاره را لېږلی دی. نو قرآن عظیم الشان خو من خلق ادب و احترام کو تلاوت هم کو خو اکثر خلق زمونږ د قرآن عظیم الشان په معنا باندې ځان نه پیږي او دا زمونږ ډیره بد قسمتي ده چې صرف منګه قرآن عظیم الشان منو ادب و احترام هم کو کولی پکار دی. منگ تا اللہ حکم کردے دے چی ادب و احترام بے کے حتی تردی پورے اللہ پنس دا قرآن دا خبر ثابت دا چی دقا کلام ببی او دا سرالمنا لا یمسہو الا المطہرون. دومرا پورے ادب و احترام تلاوت ہم خلق کئی یو کول پکار دی. منگ تا حکم ہم شوی دے دی پکار دی تلاوت پکار دی. اللہ بر اللہ ثوابم در کئی اللہ با مقام تم رسی. خود منلو د تلاوت سره د قرآن چې کوم اصل مقصد دی ادا دی چې ته په دې ځان پیږي دا د څه لپاره راغلی دی. دې کې موږ ته د څه حکم کړی دی دې کې موږ د څه نه منې کړي یو. اصل د قرآن مقصد دقه دی او دقه چې چا غشتی دی دقه مقصد دی په دنیا کې کامیاب ترین دی او د آخرت د کامیابی خو انتها نشته. او دا موږ ته قرآن کې الله په مختلفو ځایونو کې ویلي دي. خیر زما خدا موضوع نه ده یعنی ما برته بیا په دې باندې مفصل بیان کړو. خدا ضروری خبره کتاب انزلناه مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. دې کې سوچو کې فکر کې دې کې موږ ته الله څه ویلي. نو د قرآن عظیم الشان یو مقصد خدا دی چې په مقاصدو کې چې په دې موږ ځان پیږو. نو اوس ټول قرآن پیدل پہ پکارم دی او علماء ته پکار دی چې ترجمه د دې پیدل د دې وینا د خپل عوامو تو کی او بعضی جماعتونو کې الحمدلله کیږي. خو بهر کې هغه بیا له خبره ده.
کم چې دا عام صورتونه دي دا په دې مانځه کې دا ائمه حضرات وي نو کم از کم خو په دې ځان پیول پکار دي چې دا ائمه حضرات دا امامان په مونځ کې کم صورتونه وي د دې مقصد څه دی د دې مطلب څه دی نو چې په دغه کې موږ او تاسو پیښو نو د قرآن دا ډېر لوی شان دی ډېر لوی مقام دی چې دا به د بیا کامیابۍ ته رسوي نو په دغه جمعو کې راته بعضې جمعو کې زه راته د قرآن عظیم الشان د بعضې صورتونو بیان کوم نو یو مقصد مې پکې دا چې په قرآن باندې ځان پوه کړو او دویم مقصد مې په دې کې دا وي چې په کوم شیز باندې انسان پیږي هغې کې د هغه دلچسپي ډېره وي توجه یې ورته ډېره وي تاسو زما په دې خبرو باندې بالفرض و تقدیر کو پیږئ نو یو به تاسو تنګېږئ نه بل به دویم نمبر به لوی یا دا فایده وي چې یاره د استاد جي دا سووي په دې باندې عمل وکړو نو چې په خبرو باندې سړی پیږي نو د هغې فایده ډېره زیاته وي مقصد هغه مقاصدو ته سړی پکې ورسي نو چې په قرآن په دقې صورتونو باندې موږ په دې مانځه کې کم از کم تلاوت کوو او ته پې پیږي نو دا مونځ به راله خوند هم درکوي دا مونځ به راله مزه هم درکوي او د مونځ چې کم مقام دی او کومه مرتبه د هغې ته به ته پکې ومرسې مونږ خو ځان پې کړی نه دی بس یو رټ هم لګولې ده نو دویم نمبر هم د دې مقصد په مقاصدو کې دا وي چې دا زه یې راته بیانوم او دریم مقصد مې پکې دا وي چې د بعضې صورتونو الله رب العالمین خاصیتونه بیان کړي دي خواص یې بیان کړي دي هغه خواصو باندې سړی پیشي نو هغه صورتونه دی وي نو دا ولا بیا خوند هم ورکوي نو په هغې سلسله کې بهر کې نن چې راته ما د کوم صورت انتخاب کړی دی او هغې راته بیان کومه نو یو مقصد مې پکې دا دی چې دا د قرآن عظیم الشان عظیم مبارک صورت دی نو ځان پې پیول پکار دی دویم نمبر چې بیا انشاءالله ته په مانځه کې وې بیا به راله خوند درکوي دا مونځ به راله خوند درکوي او دریم نمبر دا دی چې بعضې خاصیتونه موږ د قرآن نه د هغې هغه مقاصد الو د برکت هغه دغه به ترې الو نو د دې هغه برکت په انشاءالله وتعالی تاسو ته میلاویږي دا کوم صورت چې راته ما بیان کړ دا د قرآن شریف د 13مې سپارې یو صورت دی په 13مه پاره کې دا دی او د قرآن شریف د نزول په لحاظ باندې کوم چې دا موږ ته مخامخ پروت دی او دا ترتیب یې دی د دې ترتیب په لحاظ باندې دا 109 نمبر صورت دی او کوم چې د قرآن شریف د الله رب العالمین د طرف نه نزول شوی دی او کوم د هغې ترتیب دی نو د هغې باندې دا 18 نمبر صورت دی د قرآن شریف په ترتیب په لحاظ باندې 109 نمبر دی او د وحی په لحاظ باندې دا 18 نمبر صورت دی په 13مه سپاره کې نوم یې دی سورة الکافرون بلکې د 3 نومونه په احادیثو کې راغلي دي یو نوم یې سورة الکافرون هم دی بل نوم یې سورة العباد هم دی بل نوم یې سورة دین هم دی او بل نوم یې په احادیثو کې سورت قل یا ایها الکافرون دا قل لفظ وسره دی دا 4 نومونه په احادیثو کې راغلي دي تقریبا د قرآن شریف دا 109 نمبر دی او د ترتیب په لحاظ باندې 18 دی او کم پکې دا حروف دي نو دا پکې تقریبا حروف پکې 94 دي او کلمات په دې کې 26 دي 26 کلمات دي پکې لکه قل دا یو کلمه ده یا ایها الکافرون دا بل نو دغه لحاظ باندې پکې 26 دا حروف دي او 26 پکې دا دغه دي کلمات دي او 94 پکې حروف دي نو دا صورت الله رب العالمین نازل کړ نو به خیرته یو څو خاصیتونه بیانوم بیا راته مقصد بیانوم چې دا په څه مقصد باندې دا الله رب العالمین را لېږلی دی نو اولې خاصیتونه زکه چې ستا د زړه کې دا شوق راشي اوله د دې مقصد اول مې دا دی چې ستا په ذهن او په دې سوچ کې شوق راشي چې یاره واقعي دا صورت خو ډېر لوی شان لري بیا راته مقاصد بیانوم چې په څه مقصد الله رب العالمین دا نازل کړی دی رسول الله مختلف احادیثو کې تقریبا 9
د دې خاصیتونه دي او د دې هغه فضیلت دی او په دغه فضیلت چې تا سوچ فکر وکړو ان شاء الله تعالی دا صورت برله بیا خوندم درکوي او د دې په معنا باندې به پیږي او په مقصد باندې به پیږي او دا ټول په احادیثو کې موجود دي ما ځان سره لیکلي دي او حوالې مې ځان سره لیکلي دي نو د دې په وجه به راته د دې بیان کوم لومبی خاصیت خو یې دا دی چې زمونږ او ستاسو یو ازلي دشمن دی وهاب ګل جی صاحب ازلي دشمن چا شیطان دی او شیطان د خپل دشمنه اعلان هم کړی دی او الله موږ ته دا اعلان کړی چې دا ګوره ستاسو دشمن دی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا او په قرآن شریف کې نور قسمه مولانا صاحب د دې هغه الفاظ راغلي دي چې دا شیطان ستاسو دشمن دی نو چې یو سړي سره دشمني کوي نو هغه به هم سره دشمني کوي نو شیطان وایي چې ما ته تکالیف خلق را رسي او په کار دی چې وروم رسو په مختلف اندازونو باندې نو قرآن شریف ما ته ډېر لوی تکلیف رسي چې څوک د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي څوک د قرآن شریف معنا یې زده کوي څوک د قرآن شریف مقصد یې زده کوي او دغه شان نور هم دغه شان ډېر د تکالیفو د ذریعه راغلی د الله رب العالمین ذکر وغیره خو دې وایي دا په حدیثو کې دي او خصوصا معرف القرآن زموږ مفتي شفیع صاحب هم دا لیکلي چې شیطان وایي چې د ټولو نه زیات تکلیف او د ټولو نه لوی تکلیف ما ته میلاویږي نو هغه په قل یا ایها الکافرون صورت باندې ما ته میلاویږي د هغې هغه مقصد د تر اوسه بیانوم چې دا ولې ورته میلاویږي وی په دې ما ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي چې څوک د دې تلاوت کوي او څوک د دې په مقصد باندې ځان پیږي وی په دې ما ته ډېر زیات د قرآن د ویلو نه هغه کم تکلیف میلاویږي د هغې نه زیات تکلیف راته میلاویږي نو شیطان له به مونږ د ده سره به دشمني کوو ځکه الله مونږ ته ویلي دي چې د سره به دشمني کوي او شیطان قسمونه هم خوړلي دي چې زه به ستا دا بندگان ګمراه کومه دا په نص د قرآن دا خبره ثابته ده چې شیطان قسم خوړلی چې زه به ستا بندگان ګمراه کومه زه به ورته خیل اخته ګسل اخته مخکې رستو دوی ته به زه ولاړ یم هر یو دو به مې ورته تیار کړي او دوی به له زه ګمراه کوم او دا به له جهنم ته رسوم دا په قرآن شریف کې په مختلفو ځایونو کې دي نو رونو تاسو را سوچ کومه او تاسو یو خبره کوم چې شیطان زمونږ دپاره دومره لوی د دشمنۍ الله سره قسمونه خوړلي نو موږ به سره دشمني کوو که به نه کوو جواب راله راکړئ خامخا به ورسره کوو نو د دې دپاره د شیطان د دشمنۍ دپاره لوی څیز دا دی چې موږ د دې صورت ډېر زیات ورکړو نو لومبی دا فضیلت دی دویم نمبر رونو د قرآن شریف د مختلفو صورتونو مختلف فضیلتونه دي لکه د صورت قل هو الله احد چې صورت احد کوم صورت دی د دې صورت خاصیت دا دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وهاب ګل حاجي صاحب چې چا یو ځل صورت اخلاص وي نو گویا چې د ده په عملنامه کې به د لسو پارو ثواب لیکلی کېږي لس پارې تلاوت تې لکه نو چې درې ځله دې ووي نو د قرآن شریف 10 پارې دي نو گویا چې تا د کامل قرآن شریف الله ثواب حکمن ستا په عملنامه کې ولیکه نو په درې ځلو ویلو باندې د صورت اخلاص ستا په عملنامه کې د یو کامل قرآن ثواب لیکل کېږي او په احادیثو کې دا خبر هم ثابته ده چې کوم انسان څلور ځله سورة الکافرون ووي نو د ده په عملنامه کې به الله د کامل قرآن ثواب ولیکي د کامل قرآن ثواب به د څلورو ځلو په ویلو باندې الله ولیکي نو نو مقام او مرتبه ډېره ده او که نه ده دریم نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي و د هغه نوم جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه عظیم صحابي دی او دا یې زده کړئ ګورئ او الحمدلله زما پې د یو 10 کالو نه عمل دی 10 کالو شو چې په دې باندې زه عمل کوم 10 کاله مخکې مې دا حدیث مخې ته چې تېر شوی دی الحمدلله د 20 سال نه دغه د خپلې زندګۍ معمول مې جوړ کړی دی جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه په احادیثو کې باقاعده راغلی دي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم له راغی وایي کله چې د کور نه بار ته وځم کاروبار دپاره یا د څه شرعي مقصد دپاره نو هغه کاروبار رکاوټونه وي نو هغې رکاوټونو د وجې هغه خپل مقصد ته ونه رسم نو د الله رسول څه پلجلو کوم په دې موقع باندې تاسو د الله په ذات یقین وکړئ دا په احادیثو کې او ما تاسو ما ځان سره حوالې لیکلي دي
اوس هم راته دی لقمان هادي صاحب وی مولوي صاحب بیان دی په دې باندې خوند کوي چې حواله بیانې ویم بغیر د حوالې نه به بیان هم نه کوې د خپل لته چې څه د خوښې هغه به وی چې څه د ذهن کې راځي او څه د به واورېدل دی نه داسې به نه کوې د حوالې سره مضبوط خبره کوه نو د هغې حوالې سره د مضبوطې خبرې دا فایده وي چې د انسان په زړه باندې عمل هم وکړي د اثر هم وکړي او د هغې دا مقصد وي چې د ده په زړه کې محکم هم کیني نو جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک وي د کور نه چوزم دقه شان په زندګۍ کې مې برکت نه وي کاروبار کې مې برکت نه وي کوم مقصد له چې زم هغې کې برکت نه وي هغه مقصد نه کېږي رسول الله مبارک ورته یې داسې چل وکړه چې کله د کور نه وځې کله د کور نه وځې د دې کور د وتلو نه مخکې یو عمل وکړه او د عمل یې زده کړې ورونو عمل دا دی چې کله د کور نه وځې نو یو 15 سورته یې ورته بیان کړه چې د دې تلاوت وکړه خو ورته طریقه بیان کړه چې لومبی به بسم الله ووایې چې بسم الله الرحمن الرحیم نو قل یا ایها الکافرون دا صورت به ووایې نو دې صورت نه پس به بیا بسم الله ووایې د دې په اختتام باندې دا دې پکې منځ کې راوسته نو چې دا دې پکې منځ کې راوسته نو اوس په دویم صورت شروع کې اذا جاء نصر الله والفتح نو دې نه مخکې به هم بسم الله ووایې نو د دې په اختتام به هم بسم الله ووایې دو ځله شو بیا د هغې نه پس به بیا صورت اخلاص شروع کړي نو مخکې به ترې بسم الله ووایې او وروسته به ترې بیا بسم الله ووایې او په درېیم ځل به بیا دا سجدې کوي په څلورم چې قل اعوذ برب الفلق نه به مخکې بسم الله ووایې او وروسته به ووایې او اخره کې قل اعوذ برب الناس د هغې نه مخکې بسم الله او د هغې نه پس به بسم الله ووایې گویا چې د یو صورت د شروع په اول کې به بسم الله ووایې خو چې بیا بل صورت شروع کوې نو 2 ځله به ترې مخکې بسم الله ووایې راسې لقمان هادي ته نه وی چې د کله نه مې دا شروع کړه ما ته وګورئ او دا عمل مې د سارې شروع که وی د خدای په ذات مې د قسمي دا د حدیثو الفاظ دي وی الله رب العالمین د بره نه او د لاندې نه او د ښي اړخ نه او د ګس اړخ نه ټولې د رحمت دروازې کولو کړي اسانه خبره ده دا د دې صورت برکت دی معرف القرآن کې هم دا حدیث راغلی دی بیا وګورئ نو دا د جبیر ابن وی د قل یا ایها او په یو روایت کې صرف قل یا ایها الکافرون راغلی دی په بل روایت کې صرف قل یا ایها الکافرون صورت چې مخکې د بسم الله وایي او وروسته د بسم الله خو مفتي شفیع صاحب دقه 15 واله صورته ورکړي دي نو ګوره د دې د برکته زمونږ او ستاسو خو د دنیا او د آخرت حواجز دي حاجتونه هم دي خامخا راځي په زندګۍ کې ما تا ته وایي چې الحمدلله ما د خپلې زندګۍ د 20 کالو نه دا او خدای پاک چې کوم مقصد ته رسېدلی په هغې مقصد کې الله کامیاب کړی هغه مقصد الله کړی دی دا دې صورت برکت دی نو یو خو د کور د هر سار هم وایې خو هر سار یې نشي ویلی نو چې کله یو حاجت لځي کله یو ضرورت لځي کله یو سفر لځي دا خامخا وایه نو دریم نمبر دا فضیلت دی او څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې فضیلت بیان کړی دی طریقه مې راته وښوله نو هغه دا دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې کور ته راغی نو د شپې به د بسترې باندې د ملاستې نه مخکې به د دې 4 واړو صورتونو چې موږ ورته پښتو کې چارقل وایو چارقل د دې 4 واړو صورتونو به تلاوت وکړه او بیا به د دې سر نه راواله تر د خپو پورې په ټول بدن باندې چوف کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دقه موقع باندې سووي دا یو ناشنا خبره ده او دا د ټولو نه اوچته خبره ده چې دا چل دی وکړه په دې طریقه باندې 4 چارقونه دي وي 4 والا او د شپې په بستره باندې سب لاستی نو الله رب العالمین ته د شرک نه بری کړي یو پیدا دا چې ته د شرک نه بری اوس کو تعالی په دې دوران کې مرګ راغی مرګ خو ته پس پته نه لګي د مرګ څه پته لګي دې دوران کې تر نو ته رسول الله مبارک ما تاسو چې دا حواله معرف القرآن کې دا حدیث شته او دا د احادیث په نورو غټو کتابونو کې شته معرف القرآن کې دا حدیث شته او د احادیث نورو کتابونو کې شته چې ته الله رب العالمین په دقه شپه باندې د شرک نه بری کړي او 5 نمبر فائدې دا وره چې دا چارقل د کله وي نو الله رب العالمین د هر قسمه آفاتونه الله رب العالمین د دې چارقل د برکت الله ته محفوظ ګرځولي دا رونو د دې فائدہ دا ګوره ډیره لویه
نو پنځم نمبر دا شو. او شپږم نمبر دا دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې وتر به د ټولو په آخره کې کول. او رسول الله مبارک دا حدیث کې ویلي چې تاسو ګرځئ خپل وتر د ټول آخري مونځ. خو چې څوک په استطاعت لري او که څوک استطاعت نه لري د ماښام ماسخوتن دی کوه خپل مونځ پسې یو شان کوه. اکثر بزرګان یې رستو رسئ. نو رسول الله مبارک به وتر کول او دا په احادیثو کې په ټولو احادیثو کې راغلی دي او اکثر په دې رسول الله مبارک عمل کړی دی چې د وترو په دویم رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل قل یا ایها الکافرون صورت وي، مستقل به وي. او نن هم تاسو الله حرمین مبارکینو ته بوتلی کا، حرمین مبارکین ته لاړ شئ د روژې په دې میاشت کې نو هغوی بیا وتر کوي. او چې وتر کوي نو که په مدني حرم کې دی او که په مکي حرم کې دی ټول ائمه حضرات تقریبا اکثر د وتر دا درې واړه صورتې وایي. لومبي کې سورة الاعلى سبح اسم ربک الاعلى، په دویم کې قل یا ایها الکافرون او په دریم کې قل هو الله احد. دا د دې صورت مقام دی، د دې مرتبه ده. نو شپږم نمبر دا دی. او اووم نمبر دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا سار شو او د سار مونځ د به مخکې یو دوه رکعته سنت د سارې کول او د دې دوه رکعتو سنت ورباندې ما راته بیان هم کړی دی وهابګل حاجي صاحب، مستقل مې په دې راته بیان کړی دی چې دې څومره لوی مقام دی او څومره لویه مرتبه. بهر کې هغه بیان ما راته کړی دی او خبره مې راته کړې ده. خو د دې ساري سنتو کې به مستقل رسول الله مبارک د سار په سنتو کې قل یا ایها الکافرون په لومبي رکعت کې او دویم کې قل هو الله احد وي. نو مقام یې لوی دی، مرتبه یې لوی یاده کړه. اکثر ډېر کم په حدیثو کې دا راغلي دي چې بعضې وخت به صورت بدل که خو اکثر به دا وي. بعضې وخت علما وایي په حدیثو کې دا راغلی دی چې د دریمې سفارې او یت قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. بعضې وخت به دا وي، نور به اکثر د دې صورت دغه کو. نو اووم نمبر دا دی. او اتم نمبر بیا ورپسې دا وره چې د ماښام دا دوه رکعته سنت ده چې کوم د ماښام د مونځ نه پس یې مونږ او تا کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به مستقل د ماښام په دوه رکعتو کې دا په لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون او په دویم کې قل هو الله احد. تاسو هسې اندازه لګوئ. زما د خبرې مقصد دا نه چې زه درته یو بیانوم، دا درته د دې صورت شان او مقام بیانوم چې رسول الله بار 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 خو چې عبادت ګوري پکې دا صورت وي. د دې صورت مقام دی، د دې صورت مرتبه ده، د دې صورت لوی شان دی. نو د سار په سنتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماښام سنتو کې وي. اتم نمبر دا دی. او نهم نمبر یې دا وره چې رب العالمین ټول کا بیت الله شریف ته بوتلېږه. پیسې لګي نو یوم امین نه وي، دا مني پیسې نه لګي. ظالمانو قسم دی چې لږم سوچ او فکر وکړه او رب تم زاري وکړه اسم الله بوزي. نو الله موږ ټول بیت الله ته بوزه. نه مفت په دې مولانا صاحب څنګه امین وي زه به انشاءالله چې الله رب العالمین رحم وکړي نو بیت الله ته به زه خامخا. نو الله هم بیت الله ته بوتلې کا. کله چې د بیت الله شریف نه جان الله له طواف سړي وکړي تا خو ماشاءالله تللی د بیت الله نه طواف وکړه. نو طواف نه پس بیا یو دوه رکعات دي چې زموږ د علما کرام ورته واجب الطواف وایي او دا مقام ابراهیم سره کې او ډېر لوی شان لري، ډېر لوی مقام لري، ډېره لویه مرتبه لري. خدای دې نصیب کړي. نو چې بیت الله نه د طواف او کله مقام ابراهیم سره بیا دوه رکعاته کې نو بیا رسول الله مبارک وي چې کله مقام ابراهیم سره دوه رکعاته کوي نو بهتره دا ده چې په لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون او په دویم کې قل هو الله احد وایي. دا باقاعده رسول الله مبارک ویلي دي. نو تاسو سوچ کوئ چې بار بار رسول الله مبارک د یو صورت دومره دغه کوي نو دې صورت مقام د مرتبه ده، لوی شان دی. نو د بیت الله د طواف نه پس دوه رکعاته چې موږ ورته واجب الطواف وایو بهتره دا ده چې سړی دا دواړه کوي چې په دې لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون صورت دویم کې قل هو الله احد وایي. او اخري وره بس بیا وخت هم دغه تېرېږي او زما کوم چې صورت هغه اصل مقصد دی هغه راته بیانوم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی مشکات مبارک دا حدیث دی وی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو
نو یو لړم راغی، نو رسول الله مبارک یې وخوړ. چې رسول الله مبارک یې وخوړ، وایي د رسول الله مبارک هغه لاس وغیره چې په کوم ځای وخوړه تکلیف ورته میلاو شو. نو دا د حدیثو الفاظ دي د رسول الله مبارک د ژبې نه، چېرته خیري ورته نه دي، خو خدای دې په لړم باندې لعنت راولي، لعنت دې پرې وولي. او بیا د هغې نه پس حضرت علي ته وایي علي لاړ شاله، وایي مالګه راوړه اوبه راوړه. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه لاړ او مالګې اوبه راوړې. نو رسول الله مبارک یې وضع کړل. وایي موږ ورته کتل، وایي دې کې رسول الله مبارک قل یا ایها الکافرون صورت وی، او دویم کې قل اعوذ برب الفلق، او درې کې قل اعوذ برب الناس. وایي دا ته ما په دې خپل غوږو باندې واورېدل. وایي چې په هغې اوبو باندې چوپ کړې او غوبې راواغېشتې، د هغه زخم په ځای باندې ولګو، الله رب العالمین د لړم هغه زهر په هغې ځای باندې ختم کړی، او دی د دې دپاره یو تریاق او علاج وګرځو. نو چې کله را باندې داسې موضوع شي اوچي شي، دا پې وایه او موږ پې کله ویلي دي الحمدلله. ما د رسول الله مبارک په احادیثو به تجربې نه کوي، خو ما د زندګۍ چې کله معمول ګرځولی دی، نو الله رب العالمین دقه شان کړي خدای پاک ولی لړم چیچلی دی. او قسم په خدای دم والد صاحب ته مې دا زما هم یادي، والد صاحب هم دا چل کړو. یو سړی لړم وچیچه او د والد صاحب یې پې دا درې واړه صورتونه وي، خدای پاک په هغې ځای وله صحت ورکړي. یعنې لړم ډېر خطرناک زهر دی، په مخې دوی ډاکټر لی رسوي او پلان کې لی رسوي. دا خو پې رسول الله مبارک. نو گویا چې دا د دې صورت ډېر لوی شان او ډېر لوی مقام دی. نو انشاءالله د دې ویل به کوو که نه انشاءالله. الله دې موږ ټولو له عمل راکړي. زما عزتمند ورونو، دا خو مې درته د دې صورت هغه خواص بیان کړل. دا صورت نازل شوې څنګه دی په دې لږ ځانه موږ ورته په دې علماو ته شان نزول وایي. د دې شان نزول څنګه دی؟ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې، تاسو خو موږ وي دا 13 نمبر صورت دی، نو بالکل هغه وړومبي چې کوم اواویل دي، وړومبي وختونه دي، ای وخت کې دا صورت نازل شو. رسول الله مبارک کله د الله د وحدانیت او د خپل نبوت اعلان یې وکړه، نو د مکې خلک یې دشمنان شو. تاسو ته پته لګي دغه خبره دې وخت کې اوس نه بیانوم چې څنګه شو، ټول د مکې خلک یې دغه شو. دا اجعل الالهة الها واحده ان هذا لشیء عجاب، او یو څه بل څه شروع کړل. نو دشمني یې د رسول الله مبارک سره شروع کړه. نو لومبي حالت کې دا چلو که چې رسول الله مبارک او صحابو له سخت تکالیف ورکړه، چې نبی علیہ السلام به ورته دا وي. مختصر راته خبره کوم چې کوم احادیثو کې دا کوم تفسیري روایات کې دا خو ډېر زیات دي، خو زه ته مختصر ویم. نو د رسول الله مبارک سره دشمني شروع کړه، نو تکلیف یې ورته ورسو، او هغه تکالیف ټول په احادیثو کې موجود دي د رسول الله مبارک او د صحابه کرامو. هغه حتی تر دې پورې دا یاد ساتئ چې دې ظالمانو په حدیثو کې دي رسول الله مبارک په مکه مکرمه بیت الله کې مونځ کو، او دوی په د مردار ساروي هغه لرې واچول. دا تکلیفونه یې ورته وررسول صحابو ته. د حضرت بلال حالت وګوره، او دقه شان د خباب ابن ارت رضی الله تعالی عنہ حالت وګوره، د سمیه وګوره. دا خپل چې کوم افرادي او کوم د قوت دغه دی پوره وکړه، خو چې په دې کې ناکام شو. او پته ورته چې رسول الله مبارک د خپل دین نه وړي او د دې خپل اسلام نه وړي. نو دویم نمبر بیا یې دا چلو که چې د مکې بعضې خلک راغونډ شو او ابو طالب ته رالل او ورته وی ابو طالبه وی د خپل تره وراره له دې لاړ شه او ده ته ووایه کو د دې ټول قوم سرداري غواړې، نو بالکل موږ دې ته تیار یو چې موږ تاله د دې ټول قوم سرداري درکو، باچاحت درکو. کو دې ته تیار یې چې څومره دولت څومره پیسې غواړي، دې ته موږ تیار یو چې دله موږ ورکو. او دریم نمبر دا دی کو دې ته تیاري چې د مکې مکرمې د ټولو نه حسین ترینه ښځه وي او حسین ترینه جینۍ وي، دې په لاس کې د هغې ورکولو ته موږ تیار یو. علی هذا القیاس داسې ورته نور آفرونه ورکړل. خیر دا ابو طالب صاحب رسول الله مبارک ته ووی چې په دې طریقه باندې رسول الله مبارک د خپل میشن نه وړي. نو رسول الله مبارک خپل تر ته ووی ابو طالب صاحب دا په حدیثو کې موجود دی. نور خبرې راته نه کوم، خو صرف دومره به ته ووایې کاکاجي کو دا د مکې خلک راشي او په دې یو لاس کې ماته نور کیدي
بالفرض والتقدیر او په دې بل لاس کې سپوږمۍ کېدي نو د خدای په ذات مې د قسمې کو د دې خپل دین د اسلام نه وړ او زه کاکا جي کو ته مې مرسته کوې او که کو نه کې تا ته مې مجد نشته چې دا غیرت ابو طالب ولې ابو طالب بیا راغی او بیا وایي چې زه ستا ملګری یم په هره طریقه باندې بهر کې بغیر ته دغه نه کوم چې د دې آفر کې دا خلق ناکام شو چې په دې مو نه شو نو بیا یو درې بدبخت و یو ولید ابن مغیره یو دی شو او دویم نمبر یو بل وسری شو نومونه مانه د کافرانو دی وخت کې شو خدا درې کسه کافران رسول الله مبارک لرالل وی داسې چل دی چې په طاقت مو نه شوه په دولت مو نه شوه نو بیا به یو چل اوس د دې صورت هغه شان نزول په داسې دغه کې راغی چې داسې چل به وکړو چې ته د یو الله عبادت وې او د یو الله سره دغه وې نو دا سره بالکل موږ منو داسې چل به وکړو چې یو کال به موږ ستا د دې رب ستا د خدای موږ عبادت کوو چې ته څنګه عبادت وې هغسې به کوو یو کال ته زموږ د دې بوتانو عبادت کوه یو کال به موږ ستا د خدای عبادت کوو یو کال ته زموږ د دې بوتانو عبادت کوه رسول الله مبارک ورته په خندا شو ورته دا چرته هم نه کېږي نو دویم افر یې وله دا ورکړه وایي داسې چل وکړه چې 2 کاله به موږ ستا د دې الله رب العزت عبادت کوو او یو کال به ته زمونږ د دې رب عبادت کې او د دې خدایانو عبادت کې په دې دویم نمبر دا دغه وکړه هغه ورته بالکل د دې نه زه عاجز یم او دام درته زه نشم کولی نو بیا الله رب العالمین دا صورت په دې خبرو کې نازل کړه چې ای د دوالو جهانو سرداره دوی ته اوس اعلان وکړه قل ای د دوالو جهانو سرداره پبلک اناؤنس کا دوی تم او ټول د قیامت د ورځې پورې خلکو ته چې یا ایها الکافرون ای کافرانو لا اعبدو زه عبادت نکوم ما د هغې معبودانو باطلو تعبد چې تاسو لا قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدون یا ایها الکافرون ای کافرانو لا اعبدو زه عبادت نکوم ما د هغې معبودانو باطلو تعبدون چې تاسو یې کوئ عبادت ولا انتم او نه تاسو ما د هغې معبود حقیقي اعبدو چې زه عبادت کوم تاسو هم داسې نه کوئ بیا ورته رسول الله مبارک ولا انتم عابدون ما اعبد زه نه کوم عبادت چې د کوم عبادت تاسو عبادت نه کوئ زه د هغې رب عبادت به کوم ولا انتم عابدون ما اعبد او نه کوئ تاسو عبادت د هغې معبود چې زه عبادت کوم دا داسې نه کېږي قل یا ایها الکافرون ای کافران لا اعبدو زه عبادت نه کوم ما د هغې معبودانو باطلو چې تعبدو تاسو عبادت کې تعبدو ولا انتم عابدون ما اعبد او نه کوئ تاسو عبادت د هغې معبود حقیقي چې زه عبادت کوم او نه کوئ تاسو بیا تکرار کوئ د هغې معبود برحق چې تاسو عبادت کوئ او نه کوم زه عبادت د هغې معبودانو باطلو چې تاسو عبادت کوئ ستاسو پاره ستاسو دین لکم دینکم ولی دین زما دپاره بهر کې 2 ځله تکرار راغی دا 2 ځله تکرار خیر دا خو زموږ د دې علما کرامو او دوی په دې باندې پوهېږي چې دا یو تکرار رسول الله دا د څه دپاره راغلی هغه کومه چې علمي نکته ده هغه راته زه نه بیانوم خو زه راته عامه نکته دا بیانوم چې دا یو ځل تکرار په ماضي کې دغه دی چې زه ګورئ اوس هم ستاسو د عبادت د هغې معبودانو باطلو عبادت نه کوم کوم چې تاسو کوئ اوس یې هم نه کوم آینده به هم نه کوم زمونږ د علما کرام بیا دا کوي او یا زمونږ د علما د دې دا کوي چې دا خبره د تکرار دپاره کوي او دا په قرآن شریف کې په مختلفو ځایونو کې راغلي دي بعضې تکرار سورة الرحمن کې فبأي آلاء ربکما تکذبان څومره تکرار سره راغلی دی یا په صورت مرسلات کې څومره په تکرار سره هغه لفظ راغلی یا په صورت قمر کې په تکرار سره بعضې الفاظ راغلي یا چې خبره مضبوطه شي نو زموږ بعضې علما وایي چې دا د دې دپاره چې خبره مضبوطه چې زه ستاسو د معبودانو باطلو اډو عبادت کوم نه ستاسو دپاره ستاسو دین او زما دپاره زما دین دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیان وکړو او دا د دې دپاره دا خو په هغې وخت کې هم دا خبره وه خو دا د موږ دپاره یو لویه د سبق او د امتحان او د دغه دپاره دا خبره شوه چې راځي به بعضې وخت او اوقات چې موږ به د معبود حقیقي د رب عبادت کوو خو بعضې وخت به زموږ کمزوري مسلمانان د بل څیز ورسره عبادت شروع کړي
او دا تاسو ګورئ په دې خپل معاشره کې په دې خپله معاشره کې اوس وګورئ همدغه شان چالو ده. ټیک ته د الله رب العالمین عبادت منګه کوو، خو بعضې زمونږ کمزوري مسلمانان عبادت د بل سم شروع کی، څه چلو کی د پیرانم شروع کی وسره د دوی به عبادت کو، دوی تم لګیا دي سجدې لګي، بعضې پکې قبرونو ته لګیا دي سجدې لګي، بعضې پکې لګیا دي ته سجدې لګي، اونو ته سجدې لګي، بعضې د اونو عبادت کوي. دا زموږ په دې کمزوري مسلمانانو کې هم دا دغه دی. نه، رسول الله مبارک یو مهر ولګاو چې ګورې د الله رب العالمین نه عبادت علاوه موږ د چا هم نه منو، صرف الله ته به دا خپل سر ښکته کو. او دا داسې خبره چې په دې کې د سره کمپرومایز تاسو سره نه کوم، سره دې کې تاسو سره خبره نه کوم. او دغه اصل دین دی چې عبادت او بندگی دا به د صرف د الله رب العالمین کې. دغه معامله کې به معمولی شان غلطي هم نه کې، معمولی شان اوړې به هم نه چې زه د بل واړم ټیک ته دا منم ورسره دا هم دا کوي. دا تا ته مه ووایي، دا زموږ په بعضې مسلمانانو کې خصوصا زموږ چې د پنجاب دا کم خلک دي دی په دې ګن کې ډېر لګیا دي چې د الله عبادت هم کوو خو د پلانکي پیر نه به هم غواړو. نه 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 نه، د دې څیزونه د بالکل د بېزارۍ اعلان وشو چې د یو الله د عبادت نه علاوه موږ د بل چا عبادت د سره منو نه. نو یو دا دغه شو چې دا په نص د قرآن دا خبره ثابته کړه چې د رب د علاوه د بل چا عبادت نشته. دې صورت کې ګورئ لوی مقصد یو دا دی زموږ د علما بیانوي چې دې کې به بالکل کمپرومایز بالکل دغه دپاره نه وي. کو یو ته به وایه چې داسې خو ډېر دغه راغلي چې رسول الله مبارک دې کافرانو سره صلح کړي دي، او صلح کړي دي بېشکه، خو هغه د دین په داسې امورو کې چې د هغې تعلق د الله ذات سره نه وي. صلح حدیبیه شوې ده بېشکه رسول الله مبارک د هغوی هم بعضې خبرې منلي دي، بعضې د دوی هم منلي دي، خو چې د الله د عبادت خبره پکې راغله او د الله د بندګۍ نو دې کې بیا د سره کمپرومایز نشته، دې کې بیا سره دغه نشي کولی چې دا د زه چلو کوم چې یاره سجده دې ورته وکړم یا دې دا وکړم چې د دوی د عبادت وکړم. نه، د دې څیزونه بالکل رسول الله مبارک هغې وخت کې او د قیامت د ورځې د بېزارۍ اعلان کړی دی چې دغې خلکو سره به دې شیز کې بالکل کمپرومایز نه وي. نو د دې صورت لوی مقصد دغه دی، دغه مقصد به په زړه کې ټینګې او په دې مقصد به دغه آیاتونه وی دا چې په مختلفو ځایونو کې رسول الله مبارک ویلي دا ستا د زړه د محکم کولو دپاره چې ګورې زه به د یو الله عبادت کوم، د دې الله نه علاوه د بل چا عبادت به زه نه قبلو. کو هر قسمه کمپرومایز راشي، چې هر قسمه دغه راشي، زه به دا شی نه کوم چې د رب نه زه د بل خوا مخ واړم. زموږ مسلمانانو کې هم دا کمزوري راغلي. نه، نو په دې شیز کې به د الله رب العالمین په ذات کې، په صفاتو کې، په علم، په تصرف قدرت کې به څوک هم نه شریک کوي او څوک هم نه کوي. نو د دې صورت هغه اصل مقصد به بیا راځي ذهن ته. او داسې دغه دي چې رسول الله مبارک بعضې وخت کړي دي، تاسو ته به ووي چې د دنیا په امورو کې وي یا داسې امور وي چې هغې کې د عبادت دغه نه وي، نو رسول الله مبارک هم کړي، صحابه هم کړي دي، بعضې کافرانو سره کمپرومایز کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دور چې کله تیر شو د حضرت عمر دور راغی، چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور راغی، د عمر حکومت خو بیا زبردست حکومت و، په ټوله دنیا باندې بادشاهي یو قسم شوه، دوی لکه مربع میل. زموږ والد صاحب وایي 10 پاکستانه چې یو دی کې نو د حضرت عمر بادشاهي به دې جوړ شي. نو یو وخت کې داسې دغه راغی چې د روم یو بادشاه و هرقل، د هغه خلاف د جهاد اعلان وشو. نو هغې جهاد کو دې کې هغه ظالم یو څو مسلمانان هغه ونیوله. نو په هغې کې یو لوی صحابي و حضرت عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله تعالی عنه، هغې هم پکې رونیو. نو بویه اتل، نو هر قسمه کوشش یې وکړه چې دوی موږ په خپل دین ته راواړو. بهر کې هغه واقع اوږده زر ته صرف هغه مقصدي خبره بیانو. نو هر قسمه کوشش یې وکړه چې دوی موږ خپل دین ته راواړو. خو هغه خو صحابه و، لوی شان والو، لوی مقام والو، بیا ولا هر قسمه لالچ هم ولا ورکړه. دې پورې لالچ عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله تعالی عنه ورکړه چې زه له د دې خپلې باچاهۍ نه نیمه باچاهي در کوم، دا واله دا قبوله کړه. خو ته دا خبره ومنه زموږ اړخ ته عیسایت قبول کړه. هغه ته عیسی علیه السلام د الله یو رسولو، زه یې منم خو زه خپل دین نشم پرېښود. ته خو دا نیمه باچاهي یادې کو غونډه باچاهي راکړې اومې نشم قبلولی. بهر کې هغه ډېره اوږده واقعه ده او مختلفو
کتابونو کې راغلی ده، خو خبره یې دې ته جوړه کړه چې داسې چل کوو چې بس دلې اوس موږ هر قسمه سزا ورکوو چې دې خبرې ته راوړي. نو دې بیا په غشو باندې بره داسې ځوړند کړه. نو یو خوا بل خوا ته غشي نه وي سپه سالار دې اونې بیا نه، خو چې زموږ دې خبرې ته کښېني ای کې چې دوی ناکام شو نو بیا اخري دا حرب وکړه. زه ته خبرې هغه مقصد یادو چې یو لوی دیګ یې راوړه او یو لوی لوښي یې راوړو، هغې کې تیل سره کړل. چې تیل یې سره کړل هغه ملګري راوستل او دی هم راوسته. وی په دې څه کې؟ وی دې کې تاسو ورولو که نه، تاسو دا دین نه پرېږدئ، رسول الله مبارک دین نه پرېږدئ، انسانیت نه اختیاروئ. هغه ته دا کار خو نشي کولی. نو یو ملګری وله راواغېسته دې دیګ ته یې ور وغورځو. نو چې دیګ ته یې ور وغورځو نو هغه دیګ کې تیل دومره سرو چې د هغه د خولې نه 20 قدرې ونوته، غوښې یو خوا لاړې وډوکې بل خوا لاړ. نو دی بیا راونیوه. هغه خبر راته اوس وارئ چې دی راونیوه او دی کله هغې دیګ ته مخامخ که. نو یو خو دا و چې په دوی یې خوراک هم بند کړی، ځکه دوی ته یو وخت کې د خنزیر غوښه او شراب یې وتیښو، دوی د هغې نه هم انکار کړی دی. نو دا وجود یې ډېر کمزوری شو. نو چې هغه دیګ ته ودرو او کله د غورځولو هغه اراده شروع کړه، دی په جړا شو. نو چې دی په جړا شو نو هغه د روم هغې باچا وی هله ویې دروې، وی جوړې رضا کېږي. په جړا شو، په دې خپل حالت باندې ویرېده. وی ودرېږئ مه یې غورځوئ. وی دا ودې ژړل ولې؟ دا ډېره ناشنا خبره ده او دا واورئ. هغه اصل مقصدي خبره ته بیا وروستو کوم. وی دا ودې ژړل ولې؟ وی د دوو وجو مې وژړل. وره وی یو خو مې په دې وجه وژړل چې ظالمانو خوراکونه م راباندې بند کړو، وجود هم راله نرۍ پرې کړی دی. نو اوس په دې دیګ ته مې ور وغورځوې او نرۍ وجود دې ختم بشي. یو خو په دې خپه او دویم په دې خپه یم چې اوس به مې تاسو دې دیګ ته ور وغورځوې، خبره به ختمه شي. کاش وره چې زما په دې بدن باندې دا څومره ویښته دي، دې سر دیګي دی، په دې سړي په وجود باندې ویښته ډېر وي، زما د دې سر نه راواله تر د خپو پورې دا څومره ویښته دي، دا څومره ویښته، او د هرې ویښته په بدله کې کاش چې نن ما سره یوه زندګي وي او یو جون وي، او دغه یو جون او یو زندګي مې ټولې د رسول الله د مبارک د دین نه دقه شان قربان کړی وي. دا خو په دا یو زندګي د اوس په خبره ختمه شي. بس دا چې د روم دغه هغه باچا ورې د هرقل که نه ویله واپس یې کوي. واقعي چې دا خلک ما خو ډېر کوشش وکړ دوی خلک دین بدلول ګران دي، داسې چل وکړه دا اوس وره دا چې داسې کمپرومایز کولی شي. زما د خبرې هغه مقصد دا و چې داسې چل وکړه چې ډېر عظیم ایمان دی او ډېر لوی ایمان دی، ستا د ایمان ته زه وپس کېدم. نو داسې چل وکړه چې راشه زما دا تندې ښکلې کړه، خو زما تندې دې ښکلې کړه تا پرېږدم. هغه ته یې داسې کولی خو نه شم چې ما پرېږدې او زه ستا تندې ښکلې کړم، خو داسې کولی شم خو زما دا ټول ملګري پرېږدې نو بیا ستا تندې ښکلومه. نو هغه وایي بس دا ټول ملګري دې م پرېږدمه، ستاسې عظیم انسان او ستاسې عظیم ایمان والا ما په مخ د کائنات کې لیدلی دی، بلکل داسې چل کومه. نو هغه بیا ورغې او د هغه تندې یې ښکلې کړه، نو د هغې د وجې هغه ټول پرېښوده. بار کار دا خبره خو شوه، داسې کمپرومایز کولی شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته د دې واقعې پته ولګېده. وی عبدالله ابن حذافه صحابي داسې چل کړی دی، وی هله د ده به استقبال کو. نو ټول مدینه منوره خلک یې روغ کړل او دی چې کله راغی استقبال یې کو، بیا په منبر باندې کېنه او ورته یې وی د اسلام او د دین دپاره او د خپلو ملګرو دپاره د یو کافر تندې ښکلې کړی دی. راځئ به تاسو ټول د مدینې منورې خلک لومبي پې زه شروع کوم او بیا به تاسو شروع کوئ. راځئ ټول به نن د عبدالله ابن حذافه صحابي تندې ښکلوه. نو ټولې مدینې منورې والا د هغه تندې ښکلې کړه. نو داسې کمپرومایز کو راشي د دین دپاره نو دا کولی شي، خو که داسې کمپرومایز چې د الله او د الله د رسول خلاف خبره وي او د هغه د شریعت او د شرک خبره راځي نو بیا به د دې صورت دقه لوی مقصد دی. موږ د سیر ټیپور دپاره نن ایمان پرېږدو، د سیر ګازرو دپاره م ایمان پرېږدو. دا یې نه چې په ایمان درته ویم او زما ایمان دې د کافر شي. نه 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 وروڼو، ایمان به محکم او کلک ساتئ. رسول الله مبارک ته څومره تکالیف، ورته یې ګورئ زما خپل رب او ستاسو خپل رب. دا د بعضې
ازلی کافرانو متعلق خدای پاک بیا په هغه کافرانو کې څه مسلمانان کړل، خدا د بعضې ازلی کافرانو متعلق دا خبره الله رب العالمین برابر کړه چې ستاسو دپاره ستاسو دین او زما دپاره زما دین. زه به د هغې معبودانو باطله عبادت نه کوم چې تاسو کوئ او تاسو زما د هغې حقیقي رب عبادت زما عمل شو، ستاسو د دغې معبودانو باطل چې تاسو کوئ دا ستاسو عمل شو. دغه صورت دا مقصد دی. په دې مقصد چې دا صورت وې یو خو به د ایمان مستحکم کیږي د الله په ذات باندې چې زه د دغه رب لوی عبادت کوم، او دویم نمبر دا دی چې دغه په طریقه باندې دې ووي نو چې څومره ثوابونه مې راته د لس بیان کړل دا به د الله رب العالمین په عملنامه کې په خپله راولي. نو ځکه الله رب العالمین قل ای د دواړو جهانو سردار چې لا اعبدو زه عبادت نه کوم ما د هغې معبودانو باطلو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ، ولا انا عابد ما عبدتم، او زه عبادت تاسو عبادت نه کوئ د هغې چې زما کوم معبود حقیقي دی، او تاسو عبادت نه کوئ زما د هغې معبود حقیقي او نه زه ستاسو عبادت کوم ستاسو معبودانو باطلو، ستاسو دپاره ستاسو دین او زما دپاره زما دین. دقې طریقه باندې به انشاءالله دا صورت وایې نو خدای پاک پر الله دقه لس والا فضایل درکوي. دا د دې زړه د کیفیته پورې خبرې دي چې دا دې ووي د دې زړه د کیفیت نه قسم په خدای دا برله الله درکوي. ستاسو د جمعې ملګرو کې یو ملګری ناست دی، یو څو 2 کاله مخکې یا یو نیم کال یا 3 کاله به تقریبا کېږي ما په دې صورت قریش باندې بیان وکړ، په صورت قریش باندې بیان د دې هلک نوم به م رانه تپوس نه کوي، نه راته ښایم ما دا صورت وایه په دقې دغه باندې هغې ملګري هغه صورت عمقه شان چې څنګه ما بیانو هغه زما د هغې بیان نه ښکلې په هغې طریقه باندې وي. د خدای په ذات مې د قسمي په منبر رسول ناسم او دس مې دی چې هغه صورت قریش په هغې طریقه باندې مې د دنیا او د آخرت فایدې برله درکوي. 3 کروڑ روپے قرض و په هغه باندې وي 3 کروڑ والا روپے الله د دې صورت د برکته ختمې کړې. سات د جمعه کې ناست دی والله العظیم دې کې ناست دی، نوم بیا رانه تپوس هم نه کوي نه راته ښایم. د دې د قرآن شریف د دې صورتونو بعضې هغه وایي لیاقت چینچه والا بیمار دی دعا وته کې بالکل بوته ان شاء الله دعا وکړه الله دې ول صحت او عافیت، الله د دوانو جهانو خیر زموږ نصیب کې، دوانو جهانو شر نه محفوظ کې. د دې صورت چې څه خاصیتونه دي او څه فضایل دي الله مونږ ټولو ته را نصیب کې، او په دغې طریقې الله د ویلو توفیق را نصیب کې، د هر قسم آفات و بلیاتو نه الله محفوظ کې، دوانو جهانو خیر هم الله نصیب کې، دوانو جهانو شر نه هم الله وساتي، او د قرآن شریف صحیح مفهوم او صحیح معنا او صحیح مقصد او صحیح خاصیتونه الله مونږ ټولو ته را نصیب کې، دوانو جهانو خیر هم الله نصیب کې. څومره ملګري جامع مسجد علیم آباد ته راغلي دي، کو میلمانه دي او قرباني دي، الله هر قدم نه پته لري کې واچي، او د دوانو جهانو خیر الله زموږ او ستاسو نصیب کې برحمتک.